کله چې د غر راغې او تا ته لار بنده شوه څه ستاسو ذهن کې بهرحال ډېر ګران کار دی مونږ کتونکو سره لږ شي نو زما والد صاحب چې کوم دی هغه ما ته اوس هم نشي کتلی چې ما ته ګوري په جړا کېږي او مور هم چې کوم ده نو هغه اوس هم هغې کې ونیسي زما سود لا نه دی شوی خلک وایي چې یو لاش هم ستا په ځای باندې دفن شوی دی داسې څه حقیقت شته حقیقت خبره ده بالکل هم دقه شانته ده د خیبر نومي چې کوم کس شهیده هغه بالکل زما د کور نه زما په نوم د هغه جنازه تللی ده زما والد صاحب زه په کومه ورځ راووتم نو په دغه ورځ هم هغوی جمعه راوړې وه جي او جي او د هغوی چې کوم هغه د مړي چې کوم هغه حساب کتاب هغه ټول بالکل زما د کور شوی او جي او بالکل هغه شي څه اندازه نه کېده صرف په د مشینګرۍ شور اورېده شو د سټارټ نه نو هغه توره تېره وه په هغې کې خو د ورځې او د شپې څه پته نه لګېده کتونکو د ټایم کې تاسو به سکرین باندې ګورئ دغه تن دی چې لږه موده مخکې مردان رستم کې د مربلو په یو کان کې بند پاتې شوی 14 ورځې نو دینه د الله تعالی د لوی پته لګي چې الله تعالی څوک نه وژني نو دا زموږ سره یو مثال دی عبدالوهاب نومې د تعلق اصل کې د ضلع مومن سره دی ضلع مومن پنډیالۍ دره او نن باجوړ ته راغلی دی موږ مشکور چې موږ د ټایم راګو دی بره خپله قصه کوي جناب دره ته ووایي چې قصه باندې څنګه راغله نو په دغه ورځ باندې خو زه لوډر سره کلینډري کوم او منګه د غزې کې چې کوم دی د کار د پاره لیول برابر وو نو لوډر خو د غزې نه پاکټ ډک کوم البې لړه کول نو هغه زما غزې کې کارګردګي دا ده چې زغه کاڼي چې کوم د پاکټ نه پریوځي هغه لړه کوم زه هم مشران یو خبره کوي وي چې اکثر د غرونه راځي نو وي د دې نه بار رامنډه نه وخی دنه به د کمر طرف ته ځینو د بچ کېدو څه چانس پکې وي نو الحمدلله الله یو لوی ذات مهربانه ذات دی نو زه دغه ستاسو په مخ کې 19 ورځې پس چې کوم دی رو ستاسو په مخ کې الحمدلله ټیکي ما کله چې د غر راغې او تا ته لار بنده شوه څه ستاسو ذهن کې بهرحال ډېر ګران کار دی مونږ کتونکو سره لږ شي نو اصل خبره د ایمان ده چې د چا ایمان مضبوطي نو د مرګ نه یریږي هغه په دغه ټیم کې خو زما خلیل الله په زرغ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او انس علی السلام الله پاک سلوي خو د مې په خېټه کې ساتل نو دا خو یو وړو کې زما د پاره نو الحمدلله بالکل نه نو څه د پريشر څه چغې څه نارې څه د څه کړه مې په هغه ټیم کې یو ملګری مې شهید شوی د خیبر نومي کسو هغه ته ما نارې کړې و خدا ناره چې څوک وهي او غږ نه ورکوي هغه سړي له تکلیف ورکوي نو پريشر خو ما الحمدلله نه واغستې بالکل سیټ پته برګیدل چې روشپه د وسروز د سره محسوسول نه څه اندازه نه کېده صرف په د مشینګرۍ شور اورېده شو د سټارټ نه نو هغه توره تېره وه په هغې کې خو د ورځې او د شپې څه پته نه لګېده نو موبایل د سره نه جي نو نه د خوراک څه سوچ ځکه خو د ډېر ټایم تېر کړلی الله مهربانه باچا دی نو هغه ټایم کې سکلو او خوراک څه ترتیب نه اوبه څنګه راغلی باراني او جی نه باران لکه اوس باران دی نو د باران اوبه ته څنګه سکلې څنګه د سټور کړي زه بوټان او ما سره بوټانو بلشت کې من کار چې کوم دی کوو نو هغه سپرینګ بوټانو ته وایي سره بوټان دی چې سیم به هم پیژني نو هغه ما څه وو په هغې کې مو اوبه سټور کړی وي ځان دپاره بار څه محسوسېدل چې یاره خلکو زه مړ ته څه ورکلی ما داسې څه بالکل ظاهره خبره ده 19 ورځې ډېر کافي شی دی بغیر د لوږې چې کوم دی هغه مشکله خبره چې تېرې شي خو دا د الله یو رحم په ما باندې او چې زه 19 ورځې دغه ځای کې ژوندی ساتلی دغه چې موږ څومره شکریا ادا کړو زه ته دا ټول عمر په سجده کې تېر کړم نو هغه کم دی خو موږ کمزوري دغه واقعیا نه پته چې ځمکه خوځېدله یا داسې نور خطره وه که نه بس کومه واقع چې راغله نه 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 بالکل نه وه نوره خطره او لایټ هم نه و تیاره به وه ظاهره خبره ده بالکل تیاره خو وه د ملاستې یا داسې ناستې هغه منظر و څه دونه څنګه تېرې کړې باډي هغه پوزیشن موږ ته ووایي یاره د وخت مطابق چې کوم دی نو هغه ملاسته به هم کېدله او خوب به هم کېده خو مشینګرانو شور نو لږ تکلیف و لږ نه ښه ډېر تکلیف و خو بس زه به دا وایم چې لږ و او الله تېر کړه چې څنګه راته پته ولګېده دا کار کې د وروسته ډیفینس دپاره یا د خلکو امید و کوم چې دا بېرته د لاشونه یې ډېر بډې نه ایستلي یار هغوی چې څومره تمه وه د لاش تمه وه که د ژوندي نه د چا دا تمه نه وه څو کسانو په دې کان کې ټول یاره په دې کان کې خو تقریبا 8 کسان شهیدان شوي دي
او موږ 15 کسان چې کوم دي کې یو کس او 2 کسان نورم زخمیان دي او 3 کسان پکې بچ شوي دي. کله چې د غار یا د کان خلک ګلاو شو ته پته ولګی چې راوسو دنیا بدل شوله څه ټیم وو څه خوشاله اظهار څه مو ته لګویا یا پوهوي زه خو په دغه ټیم کې ما په کار مکمل نو ختم شوی خو زه بر راغلی مجي د کانو کې زه پاس راوته یم او ما ته لږ زیو لار او باغې راوته یم خوشحالي خو ډېر زیاته خوشحالي وه دا رڼا دا ډېر غټ نعمت دی د الله په موږ باندې یو احسان کړی دی او د دې موږ څه قدر نشته خو چې کله دا 2 سترګې پټې شي نو بیا سړي ته پته لګي او جو نو چې راوتلې به د صحت حوالې سره هسپتال خلکو څه نو زه خو بالکل هسپتال ته بوتلی وم او د چیک اپ لپاره 19 ورځې خامخا د خلکو شک راځي 19 ورځې خوراک ونه کی سړي ته لکه داسې مخصوصي کې چې دا څنګه پاتې شوی نو زما ټریټمنټ شوی خو برابر الحمدلله زه سیټم بالکل خلک وایي چې یو لاشم ستا په ځای باندې دفن شوی دی داسې صحیح حقیقت شته حقیقت خبره ده بالکل همدغه شانته ده د خیبر نومي چې کوم کسو شهیده هغه بالکل زما د کور نه زما په نوم دغه جنازه تللی ده زما والد صاحب زه په کوم ورځ راووتم نو په دغه ورځ مې جمعه راوړې وجي او جو د هغوی چې کوم هغه د مړي چې کوم هغه حساب کتاب هغه ټول بالکل زما د کور شوی او جی او بالکل هغه شوي دي اسه ته نو ډېر خلک خبرو چونګې دا خبر په میډیا باندې خور شوی و نو بیا اوس پورې لکه موږ هم خواهش وجر تاسو ملاو شو موږ د پر د خوشحالي خبره ده چې ته یو ځل بیا ژوند دی وینو د لاخر خلکو ریسپانس څنګه خلاص نو خوشاله ډیر زیات خوشاله په ما باندې په ذات خود په دغه ټیم کې خلک ډیر زیات خپمو زما په دې مرګ باندې خو ځا الله پاک ژوند دی راويستم نو خلک ډیر زیات خوشاله دي استاد ذاتی ملګری دوستانو دغه څه غرض بچپن دا زما دوانه د بچپن ملګری دا دوانه ما سره غلي دي دلته زما نورم د بچپن ملګری ډیر دي نو زه چې غزا کې پیل आवाज ما وکړم مال پیل आवाज هم دی لکه را کړو مرتضی نومي د زما د بچپن ملګری نو ډیر زیات خوشاله دي لکه څوک وسم د مخصوصي دا ژوند دی ما د ډیر ملګری وسم وایي چې کوم د سیمې کو نو مړ رااله نو ډیر خوشاله دي خپم ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خلکو راته لګ دغه نو زما والد صاحب چې کوم دغه ما ته وسم نشي کتلی چې ما د ګوري په جړه کیږي او مورم چې کوم دنو هغه وسم ماغي کیونی چې ما سود لانه دی شوی او بس ملمانه ډیر زیات دي نو غیله موږ دوه ټیم هم لانه دی ور کړی ځکه چې ملمانه د بار لری علاقې نه راځي نو موږ چې څوک خپه نشي خچون کې لوتو کې څه د سه مطالبه یا د سه کې درل ژوند درکړی دی نور د شانت لیبر د بارا یا رون وخت کې سیفټي د بارا ته څه وجرسه شو کې چې چرته سه یادي سات لکم نو هغه خو ار یو ماین والا چې کوم پکار دی کټه کداري کدا غزه انسپکټر ماینی ار یو کسي دغه د پاره چې کوم دا پکار دی چې غزه باندې ځان په خپل مطمئن کی به چې کوم د خلکو غریبین دی غزه ته زی نو غزه کې چې کوم دی په خپل مطمئن شنو غزه ته کار لاړ شي نظم غریبین ختميږي نه موږ د قشان د غریب خلکو باندې د خلکو د روزګار اساس دی او د مالدار خلک چې کوم دی مزي کې د غټو غاډو ګرځي نو د غریب سړي په سر باندې ګرځي نو په کار دی چې غزه کې ځان مطمئن کی او به چې کوم دی غریب سړي غزه ته کار لور شي چې هغه 2 روپۍ ګټي چې کوړه روغ لاړ شي